علماء دیوبند چې کوم دي هغه څه کوي د میلاد هغه میلاد قایل دي چې هغه چې شوي هغه کې منکرات نه دي. اوس منکرات په میلاد کې کم کم شیان دي. ما ورته یو دا دی چې ګوره خلک راولاړېږي دغه میلاد کې کمزوري روایتونه ذکر کړي، موضوعات ذکر کړي، دا یو شی سو غلط شي. نمبر دو چې کوم دی اختلاط الرجال والنساء، ښځې او نارینه سره ګډېدل دا بدکار دی، د دغه میلاد څخه موږ منکر یو. او دریم شی چې کوم دی هغه دا دی چې دغه میلاد به لازم نه ګڼې، عقیده د وجوب به نه لري، او که چیرې چا شرکت نه پکې وکړي هغه ته به بد رد نه وایي، منکر میلاد به نه وایي، وهابي به نه ورته وایي، بل نوم به نه پرېږدي په دا باندې. که چا کوي ودې کړي، که چا نه کوي لازم نه دی. دا ځکه چې شی الله او رسول نه لازم کړي ته هغه نسي لازمولی پر چا باندې. که ته لازمه یې نو ته بدعتي یې، ته د ځانه شارع جوړوې پر خلکو باندې، د الله پر د رسول په دین کې ته چیش کې زیاتوب کوې. نو دا چې سلو دا رقم میلاد چې د دغه شانو څخه د خرافات څخه خالی وي، علماء دیوبند بالکل هغه ته جایز وایي، هغه ته مستحب وایي، هغه ته بدعت نه وایي. واخر دعوانا الحمد